ګرانو کتونکو کومه تورسرې کومه خوراکۍ چې په څنګ کې موجوده ده د هغې سره به خبرې اترې کوو د نیډز ارګنایزیشن د سوري لاندې دا په دې وخت کې په ریډیو کې هم کار کوي او جاب هم کوي د کور کفالت هم کوي دغه ژوند دغه ستړی د دې څنګه تېرېږي ریډیو کې د دې دغه وخت څنګه تېر شو خپله پېژندګلوي راسره وکړي. السلام علیکم جی، زه ماریہ خان اف ایم 93 ریډیو دلبر نه ما خلک په دې نوم باندې پیژني او اوس کرنټلی زه اس آر ایس پی سی ډي ایل ډي او ډفرنٹ ارګنایزیشنز سره ریسرچ او سروې ارګنایزیشنز دی هغې سره هم کار کوم او غټه خبره دا چې شاته نه مې سپورټ څنګه چې تاسو ته پته لګي چې دا معاشره زیاتره هغه میل ډومیننټ سوسایټي ده نو شاته نه مې کم دغه راته میلاویږي سپورټ راته میلاویږي هغه د خپل پیرنټس د سایډ نه سپیشلی مای فادر اینډ مای برادرز نو هغوی د سپورټ د وجې نه زه دلته کې ولاړ یم الحمدلله. یو برکوټ شانتي ډګري ده راسره، یو ښکلی شانتي فیوچر دی، یو ښه پاست دی او د دې نه علاوه ریډیو کې مې هم کار کړی دی. الف خان بھائی دی ما ټول ښه پیژني او نن سبا نیډز ارګنایزیشن سره زه لګیا یم د آر ټي آی د دوی چې کوم دا پروجیکټ دی د دې د اویرنس حوالې سره کوم کمپین دي کوم سیشنز دي بس هغې کې دي سره سلیکټ ډیټا کپکه کوو څه انفارمیشن موږ د دې نه اخلو څه اویرنس دوی موږ له راکوي څه موږ کمیونټي ته ورکوو. مریم ریډیو ته څنګه لاړې شوق ته څنګه پیدا شو ریډیو کې د کوم داسې پروګرامونه وکړل؟ ریډیو کې خو ما زیاتره انټرټینمنټ پروګرامز کړي دي نه علاوه څه یو لږ شان د ټایم کې ما د نیوز هم ویلیو او دغه خو داسې پیدا شوی خیر یو گپ شپ و ځکه چې فرینډز به راته اکثر وایي ستا اواز لږ شانته کې ښکلی دی نو بس هغه وي که نه ټین ایج کې خلکو ته داسې لږ یو چا مې چې زه راځه آی کین ډو نو بس هغه گپ شپ کې راغلم خو په هغې کې هم ډېر خو کافي اویرنس والا پروګرامونه مو وکړل. ډېر فیمیلز داسې وي چې هغوی بیا داسې زمونږ اواز پسې راغلل او هغوی دومره سپورټ کړل موږ دومره موبلایز کړل چې ماشاءالله هغوی نن سبا په ډېر ښه ټي وي چینلز کې لګیا دي کار کوي. مریم جینکۍ راتلی شي ریډیو ته او څه میسج ولا ورکوي لکه ډېر یریږي نو ریډیو خو یو اواز دی که بالکل راتلی شي. زما په خیال زه که خپله تاسو ووایم که نه چې اف ایم 93 کې چې زموږ څومره دا جرنلیست دي څومره صحافیان دي څومره آر جیز دي دوی ټول موږ سره داسې ټایم تېر کړی دی جسټ لایک چې موږ څنګه خپل کور کې تېرو موږ وروڼه خویندو په شانتې تېرو نو هر انسان که خپل ځان باندې ټرسټ وي نو هغه بالکل فیمیل سپیشلی نو هغوی راتلی شي دې فیلډ ته ښه کافي عزت دی پکې او نن سبا تاسو وګورئ چې سوسایټي کې ښه کافي چینج راغلی نو پخوانۍ خبرې نه دي چې خلک ډېر په غلط نظر باندې ګوري او په غلط طریقې سره ټریټ کړي. مختلف انجیو کې تاسو کار وکړو هغې کې د اویرنس کار هم وکړو داسې ورکشاپ یې مټین کوئ څنګه د پیرنټس په تاسو سره سپورټ دی دا راته ووایه چې تاسو خاندان له کور له کوم سپورټ ورکړه په دې ارڅ ظاهره خبره ده چې خلک پیسه ګټي فیمیل سپیشلی نو فاینانشل سپورټ ورکوي دې نه علاوه مونږ یو منټل سپورټ هم ورکوو که زما رور ته یا زما پلار ته داسې څه شي زما مور ته څه ایشو وي نو زه منټلي هغوی سپورټ کولی شم هغوی موبلایز کولی شم دا یو قسمه یو طاقت جوړېدی شي یو فیمیل یو جینۍ د خپل کور والا دپاره چې کله هغوی باندې څه سختي راشي څه ټینشن راشي څه تکلیف راشي نو هغه ټایم کې خپل کور والا چې موبلایز کړي سینسټایز کړي هغوی له یو همت طاقت ورکړي نو د دې نه غټ سپورټ ورکړي دي نه شي. صرف توجه زوی ته ورکولی کېږي که نه نو لورو بالکل دا خو زموږ د معاشرې بس یو کمزوري ورته ووایې خو ډېر ځایونو کې خو چینجز شته اوس خپل فیملي خبرو کوم خو داسې رو اویرنس را روان دی او پکار دی چې خلک بس زوی سره سره د یو جینۍ سپورټ ډېر هغه وکړي ځکه که نن سبا معاشره کې مونږ وګورو نو یو لور د مور پلار ډېره پکار راتلی شي ایز کمپیر ټو زوی. ماریہ سره چې موږ خبرې اترې وکړې نو هغه په ریډیو کې هم کار کوي مختلف انجیوګانو کې هم کار کوي کمې پیسې چې وګټي نو هغه د خپل کور په کار راځي هغه وایي زه د یو زوی نه زیاته ګټه کوم او نن زما والدین چې کوم دی ما سره هم دي دعاګانې هم راته کوي او د هغوی سپورټ یم نو یقینا یو جینۍ چې ځان کې توان لري نو هغه راوتلی شي او هغه د سړو نه زیاته مزدوري هم کولی شي زیاتې ګټلی شي او د خپل کور دغه بوج چې کوم دی نو هغه کمولی شي.